قدر څوک دي چې سپرلی تیر شو او کله وران شو د قدر څوک دي چې سپرلی تیر شو او کله وران شو چې د فطرت ورځې درنې وي تر راتلې ولې نه تیر ورځ د ضلع شانګلي ملتخیل کوټکی کې د خدای بخلي نقیب احمد فطرت سے پیاد کې یو ادبي ټولنه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا مختلفو شاعرانو سره استادانو او عام ولس هم په ګڼ شمېر شرکت وکړو. په دې ادبي ټولنه کې د ملتخیل کوټکی مقامي شاعرانو هم په ګڼ شمېر شرکت کړی و. ادبي ټولنې ته راغلي ټولو شاعرانو ادیبانو استادانو د نقیب احمد فطرت صاحب په مرګ د غم څرګندونه وکړه او ویل چې د نقیب احمد فطرت صاحب شاعري د کمال نه ډکه شاعري ده او دا به موږ سره د کشمالي په شکل کې ټول عمر ژوندی وي. په ادبي ټولنه کې د نقیب احمد فطرت صاحب زوی شبیر ابن فطرت د خپل پلار یو کلام وړاندې کو چې د هغې په اورېدو سره د ټولو سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او د نقیب احمد فطرت یادونه یې مخې ته ودرېده. اوس ارمانونه د هغو ورسمو سترګو کوي اوس ارمانونه د هغو ورسمو سترګو کوي چې د پښتو کې مېلمنې وي تر راتلې ولې نه. د دې ادبي ټولنې صدارت د خیبر پختونخوا تنظیم اساتذه صدر خیر الله کړی و. دومره ګستاخ نه یم چې ستا نه خزانې غواړم دومره ګستاخ نه یم چې ستا نه خزانې غواړم ته لیونی نه یم چې ستا نه حکومت غواړم نه در تو بردنې نه در نه سر در غواړم څه دنیا نه غواړم نه تا نه تاج غواړم دا توره شپه به چېرته هم په موږ سبا کړي که نه د روپو خدایه یو روپۍ به ماله راکړي که نه د روپو خدایه یو روپۍ به ماله راکړي که نه چې خپل چړلي چړلي څادر له مې پیون واخلم چې خپل چړلي چړلي څادر له مې پیون واخلم څه دومره نه خو صرف اوږه چې د مزدور پټه شي چې خپل چړلي چړلي څادر له مې پیون واخلم څه دومره نه خو صرف اوږه چې د مزدور پټه شي چې خپل ریښې ریښې کمیس ته پې ټوټه وګنډم بس خو چې لږه شان ته نه پې د مجبور پټه شي. نه نه خطا شومه نه نه خطا شومه د ځان دپاره نه وایم زه دغه ښه یم چې زما وړوکې لور پټه شي. نه نه خطا شومه د ځان دپاره نه وایم زه دغه ښه یم چې زما وړوکې لور پټه شي. زما هم خدای نو یو سوال خو نن پوره کړه زما د روپو خدایه ماله نن یو روپۍ پوره کړه. پر دغه نظم سره انصاف ونه کړی شم. دلته ډېر پوه خلک ناست دی او بل زما په مقابله کې د فطرت سره د هغوی واسطه چې وه هغه ډېره زیاته وه د هغوی شخصیت په هغوی ډېر زیات لیدلی. د ادبي ټولنې په اخره کې د نقیب احمد فطرت صاحب د بخښنې دپاره دعاګانې وغوښتې شوې.